ستړی مشه وړکیو څرنګې ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې په خیر راغلی ګډ مارننګ خیر نه لاو جی څنګه یې ټیک ټاک یې زه سټیټس اپلوډ کوم چې واچ خیبر سحر لایو نو هغه لږ داسې په مزه مزه اپلوډ کېږي څنګه یې تاسو ګرانو کتونکو ښه امید مې دی چې ټول به ټیک ټاک یې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې او د خپل هغوی د روز روټین په کارونو کې به تاسو بوخت یې او چې دی نو خپل کارونه به په صحیح طریقې کوئ دا ټیبل جوړولو کې شو که نه شیشې والا کش کړش کا ویری ګډ ویل ډن اچھا خو بیا هم تیره تیره ده دا به داسې خطرناک کټینګ کوي ښه نو ګرانو لیدونکو د خیبر سحر وي د بود ورځ وي او د بود په ورځ باندې زمونږ زیاتر کوشش وي د خیبر چې مونږ په دې ورځ باندې ټوټلي زنانه فوکس کو یعنی د زنانو په اړه باندې یا د زنانو په حق باندې موږ خبرې اترې وکړو که هغه د هیلث وي که د هغې ایجوکیشن وي یا نور څه داسې اکټیویټیز وي چې هغه زنانو سره ریلیټډ وي نو دا روز په خاص توګه باندې دا ووایي چې دا ډالۍ ده ډیډیکیټ ته زنانو ته زمونږ د پاکستان زنانو ته څه خو ما زما خولې نه ختي چې د کے پي کے بټ ناټ اونلی کے پي کے دا د پوره زنانه پوره پاکستان زنانو ته هغه زنانه چې هغه د کوره وتې نه شي یا څه مسله لري او هغې غواړي چې هغې خپل هیلث باندې کار وکړي ایجوکیشن باندې کار وکړي یا نور د هغې څه اکټیویټیز به یې کوي نو د خیبر پلیټفارم چې دی دا د هغې دپاره یو بهترین سپورټ دی او په دې نن ورځ کې زه یوازې نه یم لومړنی سیګمنټ موږ سره ویجي هنسا غیور چې یو بهترین فټنس ټرینر ده او ورسره چې دی ګپ شپ په خپل ځای باندې غټه خبره دی چې د روغو دپاره هم ایکسرسایز راوړي او د ناروغو دپاره هم راوړي او د چمتو دپاره هم راوړي السلام علیکم څنګه جوړې ټیک ټاک لوکینګ نایس فټ ماشاءالله ماشاءالله چې دا فل ډریس اپ سړی راشي که نه نو هغه ډېر ښه لګي که نه اوس دی کې ته دا ټریک سوټ هم دی جم سوټ هم دی ټریک وہ کم کوی شی بل خبره ده چې کمفورټیبل خپل ایکسرسایزز مونږ ورکې ریلیکس کولی شو څومره مونږ خپل ځان کور ساتو ټایټ ساتو نو مونږ نه ایکسرسایزز اخیسته فوکس سره کېږي او څنګه د تیریږي دا هفته ماشاءالله ډېره په منډه منډه ژوند روان دی ډېر په منډه تیریږي او خسته ماشاءالله خسته هر څه روان دي اوس ټرینر چې ده نو هغه سلیبریټي ټرینر ده که نه اوس چې جم ته لاړ شي سټوډنټ وتي میم ما ستا شو کتلی او میم ته ډېره خسته ښکارېده بلکل همدقه شانتې د ما پسې د بهر نه ممبرز را روان دي او صرف ما وګوري چې خنسه څوک ته چې ومې ګوري وایي چې خنسه چېرته ده چې ومې ګوري صرف راته وخاندي سلام راسره وکړي واپس رانلاړ شي دا ستاسو بلکل حقیقت خبر وکړه سلیبریټي ټرینر ده سلیبریټي هنسا څه به کوو جانې نن زمونږ د کتونکو د کم ځای چې دی نو مونږ چاړو ورپسې راغلو ښه نن به چې دی مونږ د پهله په شانتې اوم سټریچنګ وارم اپ کوو خپل او د آی نه پس به مونږ دې ته څلور ایکسرسایزز کم از کم ښایو د کاړیو دپاره آی کې به زمونږ فل باډي راځي او هغه به مونږ چې څنګه تاسو خبره وکړه چې مونږ به چې کم پیشنټس دي او کم صحیح ممبرز دي که میلز وي فیمیلز وي هر ایج ګروپ یا به مونږ ټول ټارګیټ کوو دویمه خبره ده د آی نه پس مونږ ځو لاندې فلور ایکسرسایزز ته فلور کې به مونږ دواړه قسمه پبلک ټارګیټ کوو میل فیمیل هم اور هر یو ایج ګروپ هم انشاءالله اوکې خطره یعنی دواړه مونږ بہت جینډر باندې کار کوو مونږ خاص یو زنانه باندې نه کوو کار بالکل بالکل مونږ به ټولو باندې کار کوو چې ټولو ته زموږ نه فایده وشي انشاءالله اوکې راځئ نو لومړنی چې دی وارم اپ یعنی سټریچنګ دا ډېر زیات ضروري وي د هر ځای کې چې تاسو ایکسرسایز کوئ کو کور کې ایکسرسایز کوئ او کو تاسو په جم کې کوئ سټریچنګ اینډ وارم اپ ډېر زیات ضروري وي ځکه چې بیا انجریز نه کېږي چې زموږ نه ایکسرسایزز زده کړي سټریچنګ وارم اپ زده کړي نو دوی به خپل ایکسرسایزز سیو کوي که هغه دی کور کې کوي که هغه دی جم کې کوي که هغه دی آؤٹ ډور کوي دوی ته به ډېره فایدې دوی به سیف خپل ایکسرسایزز کوي ښه دې سره هر څه اکثر دا خلک سهار کې پاسي که نه دا سټین ختي که نه نو دې سره دا سټریچنګ د سټ دا چی که نه دې سره هغه پټې کولو شي بالکل مینه څه داسې که نه څه ممبرز داسې یا څه داسې کسانې چې هغې خپل ایکسرسایزز نشي کولی کمپلیټ نو چې هغې ارلی مارننګ پاسي او صرف چې دی دومره شروع کړي چې صرف سټارټنګ کې خپل سټریچنګ هم شروع کړي که نه د باډي چې دا کوم مونږ اوس کوو نو د دې به یو عادت ډیولپ شي او خپل ځان به کور کولی شي نو ورو ورو به د دې باډي کولاو شي بیا به دې ایکسرسایز ته هم زړه کېږي او بله دا چې باډي کولاو شي او فلیکسیبلټي څومره زیاتېږي نو هغې سره باډي کور کوي چې کوم مسلې راځي په ایج زیاتېدو کې هغه مسلې نه راځي هغه مسلې ورسره کوري ما ته حلیمه را یاده شوه دا به موږ باندې حلیمه کول او که نه چې نور څه نه نو کم از کم چې دا سټریچنګ وکړئ دا خبره تاسو ډېره ښسته وکړه اوکې نو تاسو وګورئ چې د باډي هره حصه چې د هغه سټریچ کېږي او هغه وارم اپ کېږي لګیا ده ځکه چې دا ډېر زیات ضروري ده په ایکسرسایز کې او بیا چې دی زه به یم 1 ګنټه ځان له ورکول پکار دي بالکل چې روزانه روټین کې چې اوس 30 منټ هم دي ځان ته وباسي که نه هغه هم ټیک ده
اوس دا زمونږ ټول سټریچینګ کمپلیټ شو دینه پس په اوس مونږ کو سټریچینګ موبیلیټي کمپلیټ شو زمونږ وارم اپ ته اوکے 20 ریپیټیشن با دا لو نیلینګ وکي دا د وارم اپ ایکسرسایزز دي 20 ریپیټیشن بیا 20 ریپیټیشنز به هاي نیز وکي د جمپ کولو ضرورت نشته که څوک کوي او ډېر لکه باډي الریډي ایکسرسایز یوزري آی جمپ سره کور کولی شي 20 ریپیټیشن بداو کی چې دوه لیگ چینج کیږي الګ باندې بیا به 20 ریپیټیشن دا بټ کیک وکي اوکے یعنی بیک کک چې کوم دی بیک کیک او جی ٹھیک شو بیا به 20 ریپیټیشن جمپینګ جیک وکي اوس دا دوه جمپ سره هم کوي شي دا سه هم کوي جمپ سره هم کولی شي جمپ سره چې کوي دا سه به کوي او چې نه بغیر جمپ کوي نو دا سه به کوي چې جمپ سره زی نو بیا یو ریپیټیشن کاونټ کیږي او چې نه بغیر جمپ زی نو ډبل به کاونټ کیږي اوس په داسې دي 3 راوندز لګي چې 3 راوندز لګي نو د دې با وارم اپ کمپلیټ شي بیا به د آینه په زو ایکسرسایز سایډ ته ایکسرسایز کې زموږ راځي کارډیو ډېر خسته ایکسرسایزز دي ټول ایج ګروپ کولی شي سټیپینګ کې به زو ځکه چې زموږ کارډیو ایکسرسایزز دي نو سټیپینګ به موږ خامخا چو د دې د هنسا د سایډز د پاره ډیر زیات بهترین دی کنه سایډز هم راځي خو دې کې فل باډي هم راځي فل باډي کارډیو د لکه موږ ورکې خپل هارت ریټ اپ کو نو دا د کارډیو بالکل لایټ ایکسرسایز دی هر ایج ګروپ کولی شي ریلیکس هم دی ریلیکس دی سیکنڈ ایکسرسائز اس دا چې دی 20 ریپیټیشن وکي 20-23 سیټس وکي سٹارټ کې بیا داسې 20-24 کی په بل ورځ بیا 20-25 داسې روزي د دې نه پس پچې دی ډېر ایزی ایکسرسایز موږ بلوړو اوم دې سټیپ کې بداسې دي اور سایډ سټریچ اوس په اوم دې سټیپ کې داسې دي سایډ سټریچ د سره فل باډي چې دی ناغه راغ کیږي هارت ریټ کیږي نو چې کم ایکسرسایزز موږ کارډیو کې کوو هارت ریټ کیږي هغه زموږ فل باډي ټارګټ کوي ها اوس دا ایکسرسایزز شو دا دویم ایکسرسایز شو بیا به راځي تھرډ ایکسرسایز کې به موږ داسې راځو دی پوزیشن کې اوس دا زموږ راځي لکه 20 ریپیټیشن ون لیگ 20 ریپیټیشن به زموږ سیکنډ لیگ راځي نو البته دا زموږ یو سیټ کمپلیټ کړي او دا به 3 سیټس کوي 3 سیټس پکای بالکل اوس کدی دا یو کوي کنه نو دې سره به خامخا زمونږ بل ایکسرسایز پلس کی هغه دې وجنه چې دا کارډیو ته کنورټ شي نو دی ورکی فارورډ بیکورډ دا ټیپینګ واچي دا به د دې لپاره چې دا کوم ایکسرسایز مونږه بغیر سټیپو کو چای سیدا پلس شي نو دا پورا کارډیو شو اچھا اوس دا ایکسرسایز زمونږه پورا لکه کارډیو دا کمپلیټ شو 3 ایکسرسایز شو اوس دا زمونږه 4 ته اوس په دلته کې مونږه خاص خبره کوو دلته کې به خاص خبره دی چې څوک ینګ وي هغه به دا جمپ سره کور کوي لکه داسې اوکے ٹھیک شو او چې څوک ینګ نه هغه وداوټ جمپ اور هیل ریس سره یعنی دا لګوندې چې تاسو چې په پنځو بودريږي په پنځو بودريږي هیل او پنځو باندې بودريږي هاو ساکه کې دا خبر هم راغی چې کم هغه ممبرز چې چانیز مسلی ای به کوارټر سکواټ ته ځي بیا اپ کوارټر سکواټ ته ځي اپ کنه کوارټر سکواټ هم نشي کولی نو صرف دا هیل ریس وو کی خو د دې ایکسرسایز پورا پارټیسپیشن بدی کوي پورا حصے به جوړیږي دا یو کو دې سره بیا لو نیلینګ لو ټیپینګ وو کی فارورډ بیکورډ دا د دې لپاره ضروری دی چې زموږ دا کارډیو کمپلیټ شي نو دا به نه پرېږدي او یو ریدم سره ټول هغه لاړ شي کنه نو هغه کې څه د دې بیا خپل ځان کې چینجز وګوري او دا سلور ایکسرسایزز ما وخیل د دې به عمده کا شانت کوي چې څنګه موږ هر هفته دي توایو چې مطلب په یو هفته مطلب یو ورځ باندې 2023 وکړي په بل ورځ 2024 په بل ورځ 2025 داسې بدی چې د سلور ورځې به خپل دا کارډیو سیشن کمپلیټ کړي بیا به خپل ځان کې فرق وګوري ان شاء الله اوکے او یقینا چې تاسو دا ډیلی فالو کوي نو بیا به چې کې په فرق راځي او تاسو دا ویټ نم کمیږي نو انچز کې بیا چې انسان کې ډیر واضح فرق راځي هغه ویټ اکثر دی چې سټک شي ویټ چې دین هغه ودرېږي په یو ځای باندې خو انچز کې ډیر خسته او کلی واضح فرق راځي هغه کې مې مين دلته بوس خبر واسه کو چې دی ویټ ولې نه کمیږي انچز کم شي ویټ نه کمیږي هغه کې خبردار شي چې دی ورسره ډایټ نه فالو کوي اوس لکه ډایټ کې مونږ دي ته د آینه پهله انټرویو کې ویلي دي چې یو څه مس سکپ کوي خو هر څه کنټرول کوي دي چې صرف خپل کاربس کنټرول کوي پروټین زیات کوي نور هر څه لو کیلریز انټیک کوي کنه دي او هر څه دی خوري نو د دې ویټ هم کمیږي او د دې باډي هم سیټ کیږي انچز هم کمیږي نو چې دي صرف ایکسرسایز کوي او بیا چې د خوراک هم کوي ورکی کیلینګ کوي مینس کې مطلب دا چې کله یو خوا فنکشنز لاړ شي کله بل خو ورکی خوراکونه کوي نو هغه سره هارمونز ټول ډیسټرب کی آی سر ویټ سټک شي یا هغه کمیږي نه نو دې شي ست بدی ګوري نو چې خلکو کروا دو خادي وی مړي جم دی ونی بخورا نو هغه تم ګوري ورته ویرایټي اف فودز پروتین پروتین حلوا خوړل
دا اوس غلطه خبره دا اوس ډیره غلطه خبره دې شي کې احتیاط پکاري چې څه پروټین والا شي نه هغه دې خوري خیر یخه یخنی با او چې څنګه مې د دیګ نه سر کولو کو الوا داسې ښایسته خونه به پخ شوې که نه میری بہن کا 40 واته نو ما بیا د زړه د خلاص حلوا خوړلې ده ها نو که یو بیا مې پرون ډبل ورک آؤټ کړی دی ها نو اوس ګوري ورته په یو ورځ کیلینګ کو په بل ورځ تاسو په باډي باندې ښه پریشر واچولو نو کوم خیر دی که میاشت کې یو ځل یا 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس داسې کار کیږي نو هغه خو څه خبره نه ده خو چې خامخا ویک کې 2-3 ځل داسې غلطي څوک کوي چې هغه ورکې مینس کې بل انټیک کوي هغه انتها نه زیات خطرناک دی نو چې د را روان دی داسې وته هفته او پسې په 30 واده نه دی کې بنو پروټینز ورکې خوري وریجې مرجې ورکې ډېرې مه خورئ غوړ شی نه نو بیا به ګزاره وشي ایمو دا ټرینر نه دا خوښه دا په ما خوراک باندې خلک وي خیر دی وخوره په بله ورځ بیا چې دی ډبل ورک آؤټ وکړه ته خو بیخي ورته تاله یې چې نو بیا به د ستاسو باډي ویک کېږي نو دا ښه ده چې بیلنس ځان ساتئ بیلنس دما والے ګرانو کو تل کو قیامت نښې دي دما والے خدا کے میرے گھنگرو گھر پہ رہ جاتے تباہی والا ماحول بنا دیتے آپ منیب اسی ہنسا چې کله داسې غانې ولګي که نه سړی اسې وایي چې خدای پاکه خیر کې دا خبره خو ده بیا سړي داسې ځان خټک خټک ښکاري مدې باندې مو زه څه نه وایم خټک خپه نشئ ګورې خاورې اچھا جی مونږ ایکسرسایز ښودل نه مونږ د سټینډ اپ ایکسرسایز خو تاسو ته وښودل یعنې د ولاړې ایکسرسایز اوس چې کوم فلور یعنې د ځمکې ایکسرسایز دی چې هغه آلموسټ هنسا د خېټې دپارې بالکل هغه د خېټې دپارې هغې کې به مونږ د خېټې 3 حصې وي اپر میډل لوور 3 واړه پارټس په ور کې مونږ ټارګېټ کوو او هغې کې به مونږ هماغه پبلک ټارګېټ هنسا لږ خدمت مو که پبلک خدمت وکړه پلیز ډېره مهرباني Thank you so much. اجي ولاړ دی تھینک یو اچھا جی نو د هنسا د پارم سلیمانی رااله او ما د پارم رااله اچھا جی سوري ستا خبره مونږ دوباره به کنټینیو کو چې سو مونږ به چې دی که نه مینا چې د ابډومن کم پارټس دي مونږ په دې کې ټول پارټس کور کوو هغه پبلک چې کوم ینګ دی یا هغه ایجډ دی او هغه پبلک چې چا د نیز یا د بیک مسلې دي چې ټولې ښه ریلیکس کولی شي نو هغې کې به مونږ پیرنی ایکسرسایزز د لوور ابډومن به ورته وښایو ځکه چې دا لږ آسان دی که دې ځان ته یو ویټ ایږدي ویټ سره زما په خیال دې دپاره هغه اپ اینډ ډاون یا پاسېدل لږ ایزي شي که نه او که دې ځان سره اوس دې کې به چې دې ویټ صرف دلته پروت دي دې نه به دې لیګز اړئ داسې اوس دا هغه ایکسرسایز دا هغه کسان کولی شي چې د چا د نیز مسلې اوس په سدې کې داسې چې ویټ پې لکه زیاتې پې به داسې ډبل ریز مای نه شي اوچتولی نو داسې تلی شي ښه ریلیکس یو هېڅ مسله نشته ښه ریلیکس تلی شي خو چې څوک صحیح وي هغې به هماغه شانتي کوي بالکل اوس دې کې چې کم ایج ینګ ایج گروپ دی هغې به داسې کوي اوس چې دې پوزیشن کې دی لاړل ټیک شو نو دا اوس چې ډبل یعنې کیک او هغه دواړه دي او بریت آؤټ ته ورکړي دې طرف ته راغل لکه ګورې ورته دلته بریت ان هنسا خو به لاندې ځمکې باندې اږدي خو هوا کې به ساتي اږدي به که ان کیس دې کې داسې وي که نه چې د هغې بیلنس ښه زیات وي او خپل ایکسرسایزز کور کولی شي ایډوانس ایکسرسایزز کې نو بیا هغې ته څه مسله نشته خیر دی بیا هغې تلی شي ښه ریلیکس بیا هغې ورکې ښه ریلیکس تلی شي خو چې د چا مسلې نو هغې به خامخا اکثر کسانو ویټ زیات وي هغې بیا نشي کولی دواړو کې کېږي خو چې دې اږدي نو دې به ډېر ریلیکس وي نو په دې پوزیشن کې به ځي ٹھیک شو اوس دا هغه کسانو دپاره چې چا د نیز مسله نشته دا اوس زموږ لوور ابډومن ټارګېټ شو ټیک شو اوس په زموږ اپر ابډومن راشي اپر ابډومن کې به مونږ دواړه لاندې خېټه وه دا لاندې د خېټې 2-3 حصې وي نو دا هغه لاندینۍ خېټه وه اوس په برې خېټې له خلک چې ورته میده وایي میدې د پاسه چې کومه ایریا وي او منځنۍ خېټه اوس په هغه ټارګېټ کوو به څنګه ټارګېټ کېږي دې اوس دا دواړه لیګز هم پاسې ښې شي چې په دې پوزیشن کې اوس که دې سره ویټس وي خو ټیکتا که ویټس نه نو د اوبو بوتلو کې ځان ته اوبه واچوئ بالکل هغې سره هم تلی شي اوس په دا د هغه ایج ګروپ دپاره چې څوک یې کولی شي دواړه لیګز به فل اپ کې 90 ډګري ته به راشي که د چا نیز نه سټریټ کېږي هېڅ خبره نه ده دا ټینشن به نه اخلي ټیک شو اوس 2 ویټس راواخیستل دي دې پوزیشن کې به ځي دلته بریت آؤٹ بریت ان بریت آؤٹ
breathe in, وای breathe out, ویلی شو ختم breathe in. اوس لاړو اوس پس داسي چې د چا به بالکل بګنر لیولي آی ته د ویټ اجت نشه بغیر ویټ پلیشي breathe out لکه زه خبرو کوم breathe هنسا چې ویټ تا سره نو بیا را پاسېدو کې ډیر آسان ډیر easily. لکه تعالی سهاره درکې اوس دې کې زمونږه اپر اور میډل دواړه د ابډومن target حصے کیږي. ټارګټ شوي اور سهارې سرم پاسې دي شي خو چې څوک د خپې نشي درولې او چې څوک نشي ادرولې د وال سپورټ اخیستی شي وال هغه ته وال ته به فوټ داسې کیږي وال ته د فول سټریټ لیگز کی او هغه ای سره دي آی سره پلی شي خو ریلیکس خپل ایکسرسایز کولای شي دا بالکل تاسو خسته خبرو کو سره ویټ والا بداسي چې دای بلور باډي ډیره زیاته هیوی وي نو هغه کوال سپورټ واخلي نو آی ته ډیر اساني کې خپل ایکسرسایز کولای او دې سره دې زینو کې داسې درد ته به سو چړ منډي دا ودی ته بیا فرق محسوس شي ان شاء الله دی چې یو هفته داسې ایکسرسایز موږ سره کې لکه 4 days a week نو دی ته ډیر هر څه کلیر شي ان شاء الله اوس دا د هغه کسانو د پاره دی چې څوک د چا د بیک مسله وا او پهلنه ایکسرسایز نشي کولی اوس دا بغیر ویټه شو دا ما کې دي شي پهلم خېلی وی دا بغیر ویټه شو او د شانتي مونږه ویټ سریم کور کولې اوکې دی پوزیشن به دغه تاسو د ناس اوس ګوري ورته دلته کې چې چرته ایکشن راځي کنه الته کې بریث اوټ ته د ایکسرسایز سے ټیکنیکس دي چې چرته کې ایکشن وي الته کې بریث اوټ دي اوس زموږ ایکشن سایډ ته راځي بریث اوټ کی دلته بریث ان بریث اوټ بریث ان بریث اوټ بریث ان بریث اوټ داسې وځي دې پوزیشن کې بځي بددي با اپر میډل ابډومن بالکل هټ کیږي دا هغه خلکو د لپاره چې اچھا د نیز یا د بیک مسلې دي اوس په دې نه پس راځو مونږه کول ډاون تا نو کول ډاون ورته یو بل یو میسج ایکسرسایز مو کنه بالکل میسج ایکسرسایز پوزیشن یا پدې څه شي بالکل اگر دا ما دا خبره کوله مې مینه تاسو ته چې نن سبا دا د موبایل زمانہ موبایل نن سبا خلک ډیر زیات یوز کوي واړې یوز کوي دا وګوره دا په دغه سرجری وشو بالکل نو دې کې دا دغه چې لکه څوک موبایل ډیر یوز کوي نن سبا ټول کارم چې دی ډیجیټل شو مطلب ټول کمپیوټر والا کار شو یا ټریډینګ سو کوي سوک سکي ډیفرنٹ شي نه کوي ټول کار د کمپیوټر د موبایل د دی شو نو دې د وجه نن سبا د ماشومان ول دلوي پورې دا پوسټر ډاون کېدل شروع شو چې کم سپاین پاسنه حصہ دا ډاون کېدل شروع شو نو دې لپاره ما ایکسرسایزز ویل چې دا موږ ډیسکس کوو چې چا دا اوس څنګه ټارګټ شروع شو چې خپل ځان کنټرول کړي کاغه هر ایج ګروپي کولی شي او که سینیئرز وي او دا یې لړی د ایج د وجې نشي وي نو ای با خپل ایج هم کنټرول مطلب هغه ایج پوسټر بم کله شانتي ریورس کول شروع کی نو هغه کې چې د موږ ته د وال ضرورت دی وال خو موږ نه تلری دی تاسو بچ دی لکه شولډر ډیسټنس مطابق لیګ اوپن کړئ جیل ورشه دلته وکړو خطا سو لکه دا وګړین کنه چې دا زموږ وال له پورا نو اوس دلته چې موږ ودرېدو نو دلته به موږ خپل آرمز داسې کوو پورا او دې پوزیشن کې موږ ډاون بیا ابزو یعنی دیوال ته به فل ډاډه واچوي او لاس په داسې پوزیشن کې دیوال نه به د دې خپې صرف دومره لري لکه چې څومره دې خپله پنجه ده چې څومره خپله پنجه ده دومره سپیس کې به دې خپلې خپې لرې وساتي او نوره به دیوال بیا به اوس کو زه دلته هغه شانتې نشم کولی ځکه چې زه پلر شم خو دې به هغه شانتې کوي بیا په دې پوزیشن کې ډاون ابزي ډاون اپ اوس دا یې وکړو فرسٹ ایکسرسایز دا شو سیکنڈ ایکسرسایز اوس لکه دا موږ سره فل وال لې ټیک شو دلته لاسونه एकदम دی فل شولډر ډیسټنس مطابق لاسونه کې دي داسې بلاړ شي اورګي چې زی تازه کولا وکم ها دې پوزیشن کې بلاړ شي فل ډاون دا کوم کړکې خو نو غورځي بیا دلته اپ بریث اپ ټیک شو بیا ډاون بیا اپ بیا ډاون اپ دې سره د ملا رغه هم ډیر زبردست کیږي ملا سټریچ کیږي ملا به سټریچ کیږي چې کم پاسنه د سپاین حصہ دا بټول سټریچ کیږي دویمه خبره ده چې د کې د سیکنډري مسل تور باندې چې د چا فروزن شولډر مسلې دي دا مسلې ډیر را رواني هغه عمر سره سیکنډري مسل تور باندې هټ کیږي پرایمری مسل زموږ هغه ټارګټ ته چې کوم زموږ سپاین مسله ده چې هغه ورسره ریکور شي دا یو بل ایکسرسایز ډیر ضروري دی هغه ورکې هغه هر څوک نشي کولی هغه ګروپ پکې چې څوک خپل بیلنس ساتلی شي دې ته ریورس پلانک وایي ٹھیک شو د لاسونو پنجه به بالکل کلاو ساتي او خپل باډي چې څومره دي اپ کولی شي دومره به اپ کی او دې پوزیشن کې بس سټے کوي لگا نو دا ریورس پلانک ته دا ډیر زیات ضروري دی دا مم سره کوي نو چې دا ټول ایکسرسایز دی یو ځای کوي ډیلی که خپل ایکسرسایز کوي کنه خو چې دا کوي د دې بور سره
خپل باډي ډېر ښه دي خپل ځان کې چینجز ګوري د دې به سپاین ان شاء الله واپس نیغېدو طرف ته راشي خو نن سبا دا ډېر زیات ضروري دی. اکثر کسانو ته دا پرابلم وي او بیا ناستي بیا ایون سرجري ته خبره لاړه شي. بالکل نو هغه شی نه چې ځان بچ کوي نو دا ډېر زیات ضروري چې اوس ځای نه دی خپل ایکسرسایز شروع کی چې کوم کسانو سیډډ ورک دی یا ټول ډیجیټل والا کار دی هغه دې دا لازمن کوي. اوکې یعنی دا هم ساده خبره زما چې دا هر ځل ایکسرسایز کې یو غوي کنه میسج اویرنس ایکسرسایز وروړي یو چې دې میسج ایکسرسایز وي چې هغه فور اول وي او هغه ته تاسو ته ډیره زیاته فایده رسي. ماشومانو باندې هم کوشش کوي چې لږ غوندې کو هغه موبایل یوز کوي نو لږ پوزیشن دي دا غي صحیح بالکل او نن هغه موبایل ته سکړو پراتی بالکل کونټي اوم دې پوزیشن کې دای باډي شي بیا نو دې نه دي ځان بچ کوي. نیوټریشن باره کې بس وایو چې دا خلک دا ځان ډایټونه کوي او څنګه چې ته وی کنه چې څوک ډایټ نه کوي او جیم کوي نو هغه صرف هغه انچز کې اخوا دیخوا فرق راځي نور دغه ویټ مکه پاک کوي. ها اوس بالکل دې خبرې ته راځو. اوس په چې دې مینا نن سبا چې کم موسم چلیږي کنه وینټرز چلیږي او ډېره سخته یخني ده نو لکه زما خو ډېره سخته یخني کېږي پته نشي چې د نورو خلکو به کېږي کنه خو زما ډېره سخته کېږي نو دې کې چې دې د چا چې استما مسلې وي نو د آی دپاره به زه خبرو کوم چې فاسټ فوډ جنک فوډ بیکري دا خو د ټولو دپاره منې ده خو آی به کلر فوډ چې کم شیز کې فوډ کلر استعمالیږي هغه شی نه به دی بندوي هغه به دی بندوي چې دې ته د استما کومه ټیک دی چې هغه دی باندې نه راځي او خپل چې دی چې کوم دا 3-4 منثس دي دی ښه ریلیکس تېر کړي. اچھا کلر فوډ نه هم د کلر فوډ چې کم شیز کې اډ کېږي که هغه شربتونه او که هغه د بیکري سامان هغه فروټ چاټ وغیرہ خلک ورکوي چې هغه شی نه دی نه خوري نو چې هغه شی نه دی نه خوري نو دی باندې به دا چې کوم زموږ دا سیزن وي نو دا به پې ښه تېرېږي مطلب دا 3-4 منثس وي د وینټرز نو دا دې کې به د دې مسله نه راځي. دویمه خبره دا چې دا څوک کسان د سهار ناشته نه کوي دې لپاره سهار ناشته ډېره ضروري ده که دې مینس کې ټول میلز 5 میلز ا ډے ضروري دي چې 5 میلز ا ډے اخلي هغه هر 2 غنټې پس میل راځي. که دې داسې نه کوي نو کم از کم د سهار ناشته دې بهترینه کوي ښه ښایسته خوراک دې ورکړي کوي کاربز دې هلته ایډ کوي کاربز مطلب کمپلیکس کاربز دې دلیا اخیستی شي اوټس اخیستی شي کورنو وړو کې شانتې پراټه خوړې شي ډېره غټه پراټه نشي خوړې او هغې سره که دې انډا خوري که هر څه خوري هغې سره مطلب ناشته بیسټ کول پکار وي. آی نه پس چې دې 30 منټس بعد که چیس کی که کافیز کی که کاوس کی دی چې ورسره څه کوي هغه 30 منټس بعد راځي هغې نه پس بیا راځي زمونږ چې کوم 2 میلز ورکې راځي مینس کې د میجر میلز نه علاوه نو هغې کې راځي د چې کوم فروټ ټایم دی دا زمونږ د 11 بجو ټایم کې دی دې ټایم کې دی فروټ اخلي او زمونږ ډرای فروټ ټایم چې دی هغه ایوننګ کې راځي 4 بجو نه پس هغه ټایم کې دی ډرای فروټ پې اخلي د دې نه پس چې ایوننګ کم لنچ دی که هغه دی کوي که نه کوي څه مسله نه کوي که کوي نو سلاد پتې نه پهله وخوري سلاد زمونږ د غرمې ټایم کې راځي ډېر ښه دي نو سلاد ته نه نیمه ګنټه پهله وخوري بیا دې څه چې کوم د دې کور کې خوراک وي سبزي وغیرہ زبري بیا هر څه جوړي هغه دې لږ شانتې وخوري چاټم خوړی شي. د شپې چې کوم خوراک دی هغه دې 6 o'clock کوي یا دې چې دې 7 پورې کوي ډېر زیات لیټ دې نه کوي او هغې کې دې میجر میل چې دی پروټین ایډ کوي ورسره که هلکا پولکا بوایل ویجیټیبل اخلي یا بوایل هر څه اخلي هغه دې ورسره ایډ کولی شي نو په خپل لایف سټایل کې لږ شانتي لږ ځان راشري د خوراک پر هغه باندې چینج راوستل پکار د خوراک کې ټول چینجز چې راشي باډي چینج کېږي ټوله خبره دا ده. او د اوبو انټیک هم ډېر زیات واټر انټیک ډېر زیات ضروري دی. واټر انټیک په خپل چې کوم روټین دی د واټر انټیک هغه خامخا کمپلیټ کوي ډیلی. کو ګرمي وبس کې خلک اکثر خلک وایي قهوه زه ډېر اسکم نو قهوه دغه د اوبو کمی خو نشي پوره کولی زما په خیال او ډراینس پیدا کوي. بالکل زبردست خبره وکړه مینا. اوس یو څه کسان داسې چې هغوی قهوه ډېره څکي نو چې کوم زمونږ لکه اوس 3 لیټر اوبه اوس کومونږ ا ډے نو هغې کې کومونږ ټوله قهوه نه شو څکلی که نه نو قهوه ښایي دی که یو کپ لکه څکي یا 2 کپه څکي دومره ډېره ده یا د هر میل نه پس چې اوس میجر کم میلز دي د سهار ناشتې نه علاوه میجر میل نه پس که 30 منټس بعد کی بیسټ دی. آی نه علاوه خپل واټر انټیک چې کوم پلین واټر دی هغه انټیک دی کوي. نن سبا وینټرز دی وینټرز کې څوک خلک نیم ګرم اوبه څکي بیسټ دی نیم ګرم هسې په زړه باندې ښه بیسټ دی هغه څکلی شي هغه د دې لپاره ډېر ښه دي ویټ پې هم کمیږي. آی سره هم یو فایده چې ویټ هم ورسره انچز ډراپ کېږي خپله او ورسره ډایجسټیو سیسټم هم ښه کېږي نو د دې ډېرې زیاتې فایدې دي دا به کوي.
زه څومره هوښیار یم چې زه څنګه یخني شو زه ګرمې اوبه څښم. زبردست ماشاءالله. زه ډېر هوښیار یم یا الله ما ته نظر ونه لګي ګورې. anyways thank you so much هنسا. یو ځل بیا بهترین ایکسرسایز او بهترین ټپس تا ولا ورکړل یقینا چې دا زموږ ویورز فالو کوي نو ډېر فرق به راځي نه صرف د هغې په ایکسرسایز د هغې لایف کې بلکې عام روټین چې کوم د هغې کړه وړه دي پای کې به ډېر فرق راځي. نو thank you so very much. see you inshallah next week and I'm sure چې next week به هم دې لپاره یو زبردست پیکیج راوړي انشاءالله میم. اور کول ډاون لازمي دی. کول ډاون به دی خامخا کوي خپل ایکسرسایز نه بس هغه رف زر زر وکړه زر زر ګوري کول ډاون دا سی چې د ایکسرسایز نه پس ریلیکسیشن وته وي. او ریلیکسیشن دی از ضروری دی ډیر زیات. لیگز به بالکل سټریټ کی مونږ به شارټ کټ کې خایو بیا به انشاءالله مونږ ډیټیل سره بلو خایو. سایډ سټریچینګ وشو فرنٹ سټریچینګ راغو ټیک شو دی کې لیگ اپ کول ولام شي د سره د ټول مسلز راخ کوي. دا خو زه شارټ کټ کې خیم کنه دی کې بدی 10 to 15 سیکنډز دی سیکنډز به هولډ اخلي 10 to 15 سیکنډز چې دی تیر کی نو د دې به ټول مسلز ریلیکس کیږي. اوس دا یو شو دی کې یو بټرفلای پوز دی آی کې په بیک باندې تک دی ټیک شو بیا په فرنٹ باندې دی ټیک شو بیا لیگز به فل اوپن کی اور فرنٹ باندې بزی فرنٹ باندې لاړ شو بیا ون سائیډ سټریټ سیکنڈ سائیډ سټریټ اور ڈبل لیگ سٹریٹ 10 seconds به کاونټ کوي هر یو پوز 10 to 15 seconds هر یو پوز کې بس دا زموږ کول ډاون بالکل شارټ کټ کې مرته خلو په دې ټولو شین دي عمل کوي. ویلکم انشاءالله thank you so much یو ګران در پتا سوال دما پس د مې موږ سره ویزه موږ ملمانه هغه سره بلګو غب شپ تاسو ټلیفون کالز ولون دما والا ویلکم یو ځل بعد خیبر سار کې د توایم هرکلې او یو ډیره کامیاب لیډي موږ سره ناشته ده سبیحه آرا خان صاحب موږ سره ده چې یو انټرپرینور ده یو بزنس وومن ده وسره ویلفیر چلی او زه غټ دغه پروفایل ماشاءالله دومره غټ دی چې نه صرف دلته په پاکستان کې کې پی کې کې بلکې د دې د بهر ملکونو هم خپل ایکسپیرینس دی. برټش ته یو کې برټش ته او الته خلک د نېشنلټي د پاره سسنه کې خلکو او د خپل چې دینو هغه خپل ملک زبده چې دا خو بس دا غزه ده خو دی هغه پرخه د خپل کې پی کې د خپل عوام د پاره خپل پاکستان د پاره دلته اوسېږي سپیشلی دی چې کوم ویلفیر دی د ماما په نوم باندې دغه بیهایند سټوري هم ته تاسو کو خرازي چې ولته ویلکم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سبیحه جی خیر الحمدلله ٹھیک ٹھیک ٹھاک تاسو ٹھیک یې الحمدلله. خیبر ته پړم بيزا لاغلی نه جی زما خیال د دویم ځل دی دویم ځل او دی جی ټیک نو ایم شور چې دا دویم ایکسپیرینس به د نورم زیات خوي او جی بالکل جی او تاسو چې دی ممبر اف چیمبر هم جی یې بالکل جی ټیک ټیک سبیحه جی ول خو راته دا وایي چې یو برټش راځي او غي دلته ټول اکټیویټیز کوي سب د دې سټوریز سدي نو دا ستا د مور پلار تعلیمي ټول چې تربیت یې سوري لګبګ پکې کله کله ګډه وډه کېږم پښتو کې نو دا ټول ستاسو تربیت څنګه شوی دی لکه موږ ټول عمر یو کې تیر کړی بابا ټول عمر یو کې تیر کړی هو اولنې خبره خدا چې بابا به وي بس تاسو اوس کور ته راغلی نو فرنګیانو ژبه بار پړی دی اوس به کور کې زبردست ماشومان پرده لپټه او دا او بیا هغې د پاسه موږ پښتانه یو دا یو موږ ته ریمایند راکول او بیا د دې نه یو غټه خبره ده چې زموږ روټس پاکستان نه دي ټرو ډزنټ ماټر که موږ په یو کې پاتې کیږو که موږ د دنیا بله حصه کې پاتې کیږو خو زموږ روټس پاکستان د دې موږ بالکل لویل یو کې سره ځکه هغه هم زموږ یو ملک دی خو زموږ روټس پاکستان سره دي او موږ به خپل موږ به خپل هغه کلچر به هم نه پرېږدو خپل دین به هم نه پرېږدو او خپل ملک به هم نه پرېږدو نو هغه دونه موږ لکه هغه دماغ رالی داسې جوړ کړی دی چې زموږ د فیملی هر بنده دا سوچ کوي چې زما چې کومه لویلټي ده هغه به زما پاکستان سره وي زبردست نو بس دا دغه هغه وجه ده چې پاکستان سره محبت نه ختمیږي زموږ ماشاءالله غټه خبره دی چې کله ما څومره کتلې یورپ کنټریز یو اس یا یو کې چې څومره زموږ پښتانه دي هلته نو هغوی ماشاءالله هغه ډېر خپل کلتور خپل کلچر سره ډېر نږدې وي ډېر کلوز وي ایون خپل دین سره ماشاءالله د وی تاسو چې کوم سکارف کیری کړی دی یا تاسو چې دی څومره ماشاءالله نو زه یم چې زموږ نه زیات چې دی نو هغه پاکستانیت او دین ته نږدې بیا هم د تاسو غوندې کسان راځي د هغې یو غټه وجه ده هغې وجه دا ده چې الته ګناه دونه زیاته ده او هغه ګناه نه به ته ځان بچ کې نو پولیس رات ما اوس په نفس باندې کنټرول کوي نو پولیس رات په چا کتلې نه دي خو موږ همیشه د هغې
ایگزامپلز ورکړه. ورکو چې الته د ګناه نه بچ کېدل داسې دي لکه چې ته پل صراط باندې تېرېږي. نو هغې ګناه نه چې یو مسلمان ځان بچ کوي په هغې کې هغه دونه هغې نه ګولډ جوړ شي، هغه دونه هغه ځان د ګناه نه بچ کوي. هلته ګناه دونه زیاته ده چې د ګناه کولو هغه خواهش پاتې نه شي انسان ته. او هغه وایي چې زه یو سپیشل یم دلته، نو هغه مسلمان هلته ځان یو سپیشل ګڼي او هغه وایي چې زه دې دا هر څه ونه کړم چې کوم دلته روان. واه، ډېر ښه نایس اگزامپلز تاسو راکړل. په دې باندې مخکې خبرې کوو ماما ویلفیر چې دی د هغې شاته دا نوم یې دومره خوږ دی، ماما ما چې دی هغه د مور نه یو فیلینګز راوتلی دی. د هغې بهایند سټوریز به م راته کوئ. خو اول یې وړ غونتې کې دمه والے ګرانو کتونکو پس د هغې بیا راځو. ویلکم بیک. یو ځل بیا درته وایو هرکلی موږ سره ناسته ده صبیحه آره خان صاحبه چې یو انټرپرینور ده او ورسره د دې خپل ویلفیرز دي او یو بزنس وومن چې کله راشي غټه خبره چې شي از د برټش بای یو کې. نو دې سره موږ خبرې اترې کوو لګیا یو، خبرې موږ کولې چې ماشاءالله دي ولې دلته راغلل، څنګه راغلل، خبرې مو شوې. خو دې یو ویلفیر دی د ماما په نوم باندې. نو هغې شاته کهاني څه ده، لکه څه داسې وشو چې صبیحه یې مجبوره کړله چې هغې دغه او بیا نوم ولې دومره هغه وایي که نه یو سکون ځان له په هغې نوم کې دی. او زه هم دا ایکسپیرینس دا کهاني بیان کې. Sorry. So Meena, they behind your quotation story the hodera touching da. So Baba, as I told you, we بدل تراتل کال کې بجو زل ضرور KPK تراتل. اونلی KPK لبه کار کو بل پاکستان کې نور چانا موږ به وته ویم چې لکه ټول پاکستان کې کوا خو هغه به KPK کې کو. KPK کې به مختلف خواږي به زیات په مدارس باندې کار کو، جماعتونو باندې، یتیمان یسیران دا ټول دې باندې به کار کو، ډیسیبلټي باندې به هم کار کو. او 2017 کې دلته راغلو او هغوی دلته بیمار شو، دلته یو مدرسه جوړوله او هغه چې بیمار شو نو 2018 کې د هغوی بس مونږ وی چې بس بیمار شوی دی اوس مونږ واپس وځو. خو چې مونږ رالو نو هغوی بس دلته یو لوکل هاسپیټل کې هغوی ته جواب ورکو چې دا بس مړ کېدو والا دی. نو هغوی لکه بار بار به ماته وی چې ته به زما دا حالانکه نور بچیم دي خو ما ته به وی چې ته به زما دا چارټي کار اخلي ځکه ته بزنس لیډي. جی مشره تاسو زه نه ما نه مشران دي ډېر په فاملي کې خو ځکه چې زه واحد بزنس لیډي یم. اچھا اوکې نو څنګه چې دا کوي نو ټول ډاکټرز دي او پروفیشنل خلک دي خو څوک بزنس کې نه دي. زه واحد بزنس او ما به د بابا چارټي ډېره سپورټ کولم. بابا کلم چانه پروجیکټ سودا نو غشتي خپل جیب نه وکولا. نو ماته یو پرومیس مانه په لاست اساګانو کې واغشتو چې اوس خو پرومیس وکړه چې زمانه پس به دا چارټي دا KPK کې به چارټي ته کې. نو ما ورته اوکې وبکم خو زه چونکې بزنس لیډي یم او ډېر زیات بیزي خپل لایف کې او مدر اف 5 چلډرن یم. نو ما لکه تاسو استغفر الله خو لږ دروغ مې ورته ویم زه به وکړم ما اوس مړ کېږي نو څه به ورته ووایم. زه د هغوی د هاسپیټل نه د شپې به خو ډېر ناوخته ما ته صحیح ټایم یاد نه دی خو څه 11 11:30 داسې د شپې به وې. زه هغوی هاسپیټل نه دلته حیات آباد کې دی د هغې نه زه راکوزېدم. یو ماشوم و دا سټوري ما 1000 خلکو ته کړې ده. یو ماشوم و هغه داسې کاټ اچولو غاړې ته هغې کې دا سیفټي پین لاسټیک او دا شی نو ما ته بیبي دا واخله. نو ما ته ما سره زما زوی م هغه هم څه 17-16 کالو ما سره نو هغه مونږ راغلو UK نه بابا اخري دغه نو هغه ما ته وی واخله دې زما زوی ما ته وی واخله دې څه کوم زه په دې شي نه څه کوم زه ما سره څه پاکستاني روپۍ دونه نه وي خو 1000 روپۍ وي هغه ورته ما ورکې ما ورته دا بچی والا ما پرې موږ ډېر زیات ستړي یو ځکه موږ فلایټ اغوښتو راغلو. ما ته وایي زه دا نه اخلم. لکه دلته خلک وایي چې بیګس چې دي پروفیشنل دي خراب خلک دي دا دي خو دا زما پرسنل ایکسپیرینس دی. لکه ټول یو شانتي نه دي ټول یو شان نه دي. هغه ماشوم میبي چې د 12 year old یا 11 year old ډېر کمزوري شان دی. هغه مال هغه واپس راکې ما ته چې وینا نه بیبي دا زه نه اخلم ما نه شي نه واخله ما ته بس هغه ځان خلاصولو. ما ته اوکې زه تا نه شي نه اخلم داسې بوکو ته دا واخله دا زما صدقه شوه په دې باندې ته د دې نه ډبل شي نه واخله او لږ دا دکان دی غټ کا هغه ما هغه لور کړې خو هغه زما OCD وجې زه د دې ګنده شي نو دې نه بس لاسونه یې او خو هغه ماشوم پراپر ګنده لکه پراپر د اختیم کلک کلک
هغه چې ما هغه ورکوله نو دواړه لاسونه یې زما د املا نه داسې تو کړو ماته حق راکړو هغه کارټ هم پکې منځ کې راغی هغه and I feel like زه تاسو ته ویلی نشم زه اوس هم ماته ګوس بم کېږي چې ماته ډېر عجیبه فیلینګ زه ډېره خوشحاله شوم ما یقین وکړئ ما څونه ساعت کلک نیولی و زما زوی چې دی نو هغه چې موږ روان شو واپس که نه نو ماته وایي تا به بس پاس پرومس وکړو که نه زه به چارټي چلوم ته ولې کې پي کې ماشومانو له څه کار نه کوې and اگر was the 2018 دی اوس 2026 به راشي او زه روانه یم دی کې بس دغه زما ماما ویلفیر هغه بیا ده ویلې ته وی چې هغه تا هولډ کړو نو داسې لګېدل ما ته کله دونه خوشحاله نه لیدلې ما هر وخت کې ته بیزي او رننګ او دا دې کې لیدلې ما ستا په فیس باندې دونه سیټسفیکشن وکتلو چې دا که دا تا شروع کړو نو آی تھنک ستا لایف به بس اینڈ دیٹس ټرو سبیحه جی زه اکثر چونکې خود مختار صاحب زه کې پی کې جی ایم یم کنه یا جی ایم کمیونیکیشن زه اکثر دی ویلفیر ستلار شم نو اورفنز کې یاده هغه معذور ماشومانی نو هغه لایک خله نه لاړې بیګي اند عجیبه یو کیفیت کی وی بٹ هغه چې زلار شم اند دې کال می ماما ما راغله and کله فارغه زه به تاسو له وزټ درکوم تاسو هلته یو عجیبه غوندې سیټسفیکشن چې زه هلته لاړه شم هغوی څوک ما له په دې ځای راځي څوک ما حق کوي څوک اینڈ زه هغوی ته یم چې ها مې آپ کے یک اولڈ ایج هم دي چې هغه لږ دماغي رغه دي نو هغوی وي هماری ماں آ گئی ہے نو زه هم ورسره فیل کوم چې اوکې آم یور مدر نو دا ستاسو خبره چې کله زه ماشومان ځان ته نږدې کړم آم نټ ا مدر بٹ ما ته لګي چې او واقعي لکه دې ته د مور ضرورت دی او هغوی ما کې خپله مور لټوي یو عجیبه غوندې سیټسفیکشن هغه ټایم ما له ژړا هم راشي خوشحاله هم شم لکه کیفیت داسې چې هغه د بیانولو چاته نه وي که نه او دغه جستجو وي چې سړی مخکې بوځي بالکل جی بالکل همداسې وي که نه زه خو ما تاسو ته اوس ویلې لږ ساعت مخکې چې زه 15 کالو واده شوم نو زه د خپل سیبلینګ او خپل مور پلار نه بیله شم هغوی لکه ټول عمر یو ایس کې پاتې شوي زه یو کې نو زما زندګۍ کې یو ډېر کمی و د مینې د محبت او هغه کمی ماله دغه ماشومانو او دغه ښځو راکړو چا وومن امپاورمنټ باندې چې زه کار کوم دا کوم چې زه سټریټ نه ماشومان اوچتوم هغوی ماله دونه لو راکړو چې زه یې کمپلیټ کړلم نو اوس راته وایي چې اوس د هغه آن اینډ آف تګ راتګ کېږي که نه ټوټل تاسو خپل لایف چې دی اکې پکې ته وقف کړو مینا تاسو ته ما ویلي چې زه بزنس لیډي یم نو هلته نه به ګټم نو په دې نو هلته زما تګ ضروري دی او څنګه چې ما تاسو وي زما 15 ماشومان هم دي نو هغوی هلکان جینکۍ مکس دي 3 جینکۍ دي 2 هلکان دي نو هغوی ما نیټ کوي زما یو فرینډ سرکل دی زما هلته زما ټول لایف هلته دی نو ما دا ځان سره فیصله کړې ده چې ګرمي به هلته تېروم یخني به دلته تېروم هغه یخني ډېره سخت دی ډېره سخت دی نو زه 6 منت دلته یم with your kids ماشومان هم زه راځي هغوی نه هغوی داسې 6 منت نه یم زه په کال کې 2-3 ځله راځم اچھا 2-3 نو هغې وجې نه زه 2 میاشتې تېرې کړم 8 ویک 6 ویک تېر کړم بیا لاړ شم بیا هغوی له کور مور سم کړم خپل کاروبار وګورم بیا دلته راشم نو یو چې دلته نه ځم نو دا ماشومان مې جاړي ما سره 300 ماشومان دي دا جاړي تاسو یقین وکړئ چې کوم دوی جړاګانې کوي تاسو سوچ نه ستاسو ویلفیر چېرته دی جی دا دلته د کنال روډ باندې دی یونیورسټي ټاون سره نیر NCS یونیورسټي دا پیغام هم زه ورکوم ځکه چې زه لږه میډیا باندې مشهوره یم نو اکثر خلک تپوس کوي چې کوم ځای کې دا سنټر نو دے ویلکم ټو کم اوکې بس ګیټ ریډي موږ به یو ډېر زر به سون یو کولیبریشن به وکړو خود مختار صاحبي اینډ ماما ویلفیر به په یو ځای کولیبریشن وکړي نو آی تھنک دا به ستاسو ماشومانو دپاره هم ښه وي او موږ چې کوم ماشومان دلته زه ورکوټې چاریټي سره هر وخت کې کولیبریشن کوم څه چې زمانه کېږي زه د خپل حیثیت مطابق کله ما چاته انکار نه دی کړی او خپل حیثیت مطابق کوم ماشاءالله او زه راته وایي چې هغه ماشومانو هغه لاس ټچ کول هغه شی ختم شو زما هغه سی ډي ختمه شوه زه ډېره میټیریلیسټک ښځه وم سوري خو هغه خلکو رښتیا خبرې دي که نه داسې وم لکه بزنس لیډي وم پیسې ګټل بزنس پروموټ کول بزنس خپل ماشومانو له به ټایم ډېر لږ ورکو او ډیزاینر شیونه اخیستل او برانډ کانشس چې ورته موږ وایو 1000 په شو شا باندې لګول کم سے کم 3-4 هالیډې به مې د کال اخیستې
فرست کلاس بزنس کلاس کې به مې سفر کو. اوس خو زه چې کله ټیکټ بک کوم نو زه وایم ماله د چیپس ټیکټ راکې نو وایم چې هغه د جاز په هغه لکې کې مې کېنوې خو پیسې راته بچت کې چې دا زه په خپل ماشومانو لګوم ځکه چې زه چا نه داسې پروجیکټس نه الم نه د پاکستان نه. حالکه زما چارټي الحمدلله زما چارټي په فلسطین کې هم ډېره کار کړی دی, په ټرکي چې زلزله وه زما چارټي کار کړی دی او زه بس په دې خوشحاله یم چې دې دنیا نه لاړه شم نو څوک خو به مې یاده کي که نه چې دا کار یې کړی دی. همیشه د الله سلامت لره ځکه چې د نورو ماشومانو دپاره کار کوي لګیا دي. اوس به موږ راشو ومنس ته به موږ راشو چې د هغې امپاور کول د هغې په کوم کوم کاینډز باندې تاسو غواړئ چې یاره زموږ دغه زنانه یا سپیشل د خیبر پښتونخوا زنانه وچ از ویری نیډي د زنانو ته د هر څه ضرورت دی, ایجوکیشن کمی دی, هیلث کمی دی, نور داسې شی نه دی چې دی وانټ چې څوک یې سپورټ کړي. نو ستاسو د هغې دپاره څه کاوشونه دي؟ زما د ټولو ناول خو ما هغوی دپاره یو سنټر دلته کلاو کړی دی کوم کې چې تقریبا موږ سره اوس 200 پورې ماشومان دي. نو هغوی دپاره زه غواړم چې د کې پي کې هره ښځه دې په خپلو خپو ودرېږي او که ټول مې هره ښځه مې ونه دروله نو سل خو به پکې ودرم. سو الحمدلله زموږ 2000 جینکې اوس دې بیچ سره کوالیفاید شوې. زاری باجي ورته هم راغلې وه, هغوی کوالیفاید صرف دا نه چې بس سرټیفیکیټ ورکو وضو دي. هغوی ته بیا موږ ورپسې موږ هغوی چیس کوو, هغوی کاروبار شروع کړو, د هغوی تاسو څه کوئ څنګه پیسې ګټئ. نو موږ چې فلحال کوم سکلز ښایو موږ د یو کې په سټانډرډ باندې موږ هغوی ته بیوټي هیر اینډ میک اپ ښایو. دا یو زموږ یو بیل کلاس رومز دي. بیا موږ هغوی ته سوینګ الټریشن اینډ هینډ کرافټ ښایو, خو هغه موږ داسې ښایو لکه زه په خپله فاشن ډیزاینر یم نو د فاشن ډیزایننګ په طریقې یې ورته ښایو. او د دې نه علاوه موږ هغوی ته یو ګنټې کلاس ورکو اخلاقیاتو چې تاسو به کینئ څنګه, تاسو به پاسئ څنګه, تاسو به خلکو سره ډیل څنګه کوئ. نو د دې نه علاوه اوس موږ هغوی له د آی ټي بیسک کمپیوټر د دې سکل خولو او د دې نه علاوه تاسو پته ده چې ماته نه ده پته څه پرسنټیج دی خو زموږ ماشومان یې انپړه دي. نو موږ هغوی له د یو ګنټې کلاس ورکو, هغوی له موږ یو سپیشل کورس شروع کړی دی چې هغوی پکې د کلاس 6 پورې هغوی به پکې دا هغه په 19 منثس کې هغوی دا سبق چې خپل بیسکس باندې هغوی چې هغوی څه کاروبار شروع کړي نو چې څه جمع کول را جمع کول یا دا یا انسان سره خبره کول یا دا یې زده کړي. ځکه چې موږ سره کومې جینکې راځي نو هغوی په میجر ټیپ باندې هم نه پوهېږي دا څه شی دی, دا 1 2 3 دا څه شی دی. ماشاءالله ماشاءالله سبیحه جی ډېر بهترین کار روان دی او تاسو ماشاءالله زه به وایم تاسو یو رول ماډل یې د ټولو خیبر پښتونخوا د زنانو دپاره اینډ ریلی زه تاسو نه ډېره زیاته امپریس شوم. ماشاءالله ماشاءالله الله هم سلامت لره. اینډ څه به وایې تاسو چونکې راغلی نن راغلی د خیبر سهر ته راغلی د خیبر باره کې به څه وایې او بیا به څه داسې میسج ورکوئ پبلک دپاره؟ خیبر باره کې به دا وایم چې زما بابا به ضرور مینشن کوم ځکه چې بابا یې دا ویلي دي چې پښتون یو الله یو ډېر ښه قوم پیدا کړی دی, واریر دی, اسلامک دی, که دوی هر څه کوي هغه اسلام دغې تړلی دی او ډېر معصوم قوم دی. نو ټول پاکستان ښه دی خو کې پي کې ډېر ښه معصوم خلک دي او دوی له به زه یو پیغام ورکوم چې مونږ دا ویسټرن دنیا خپلولو کې مونږ خپل هغه کلچر خپل هغه ویلیو مونږ وغورځوله. نو او بل دا چې دلته به یو کور کې به لش پش خوراک وي او هر څه به وي خو ورسره به ګاونډي چې هغه به اوږي وي. نو خپل ځان او خپل بچو صرف فکر مه کوئ, دا خپله نوړی که نیمه کې خیر دې نیمه نه کوارټر هم بل له ورکوي. نو آی تھنک چې دا کې پي کې به هم د نورو د پاکستان د نورو ځایونو په شان لږ اوچته شي. تھینک یو سو مچ, ډېره زیاته مننه. انشاءالله بیا به هم راغواړو بیا به هم راغواړو. زموږ او ستاسو دا سفر یو دی نو په دې کې به یو بل سره خامخا موږ یو ځای ولاړ یو. تھینک یو سو ویری مچ. ګرانو لیدونکو واخلئ دمه په زه دمې بیا راځو موږ سره اوسئ. ستړي مشې په خیر راغلی جي. اوس چې چا سره لایسنس نشته که نه او ګاډي چلی که نه خیر یې نشته بچې. موږ سره دی جي سارا صالح خان صاحب موږ سره دی جي MLA DSP لایسنس اتھارټي پېښور چې کوم ټریفک پولیس تاړه ده هلته کې دوی وي او دا یاد ساتئ کو سړي دي او کو زنانه دي او کو ماشومان دي چې کوم د 18 کالو نه کم وي او گاڑو ته ناست وي یا موټرسایکلو ته ناست وي او هغوی چې دی نو لایسنس ورسره نه وي نو نن یې خیر نشته. ایسا ہے نا سارا جی؟ آپ کو ویلکم, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائسنس اتھارٹی جو کہ بہت بڑا نام ہے, ٹھیک شو, اور جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ کہیں بھی جاؤ گے آپ سے سب پہلے کہیں گے
لیسنس دکھاؤ مجھے لیسنس نہیں ہوئی خود سڑی اس منشی ویلے. تو سب سے پہلے یہ بتائیں رولز یہ جو ہم اکثر چھوٹے بچوں کو گاڑی دے دیتے ہیں, اکثر بغیر لائسنس کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, یا اکثر لوگ کے پاس لائسنس ہوتے ہیں لیکن وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, کیا کیا ان پہ فائن لگ سکتی ہے؟ یہ تو مطلب فائن جو اس کے اوپر لگتا ہے وہ تو ہمارے رول کے حساب سے لگتا ہے, ایج کے حساب سے لگتا ہے. بچوں کو 18 سال سے کم عمر بچوں کو دینا ان کی زندگی کے ساتھ بھی کھیلنا ہے. بغیر لائسنس کے بغیر آئی ڈی کارڈ کے آپ گاڑی بچوں کو دے دیتے ہیں, وہ بچوں کے لیے جو ہے تو بہت مشکل نقصان دہ بھی ہوتا ہے, مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں, اور روڈ پہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے, گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں, اور اس چھوٹی سی تھوڑی سی سہولت کے لیے اپنے بچوں کی زندگی داؤ پہ مت لگائیں. رولز ریگولیشن فائن وغیرہ وہ تو ایک مادی چیز ہے, عام چیز ہے, لیکن زندگی پھر ہاں زندگی تو پھر نہیں ملتی. آپ فائن ایک دفعہ جمع کروا دیتے ہیں, لیکن آپ کہتے چلو بس کروا دیا ٹھیک ہے, لیکن یہ سوچیں کہ اس سے جو نقصان ہوا وہ کس کا ہوا. گورنمنٹ کو تو آپ فائن جمع کروا دیں, گورنمنٹ کو فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لاس گھر کا ماں باپ کو اور بچے کا, ماں باپ کو اور بچوں کا ہوگا. تو وہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو خود آپ اس چیز کو سنوار سکتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی, اپنے ملک کا مستقبل سنوار سکتے, اور اپنے آنے والی زندگی, اپنا جو بڑھاپا ہوتا ہے انسان کا, جو محنت ہوتی ہے بچوں پہ ہم نے 18 سال سے پہلے تک کی ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ معمولی سے حادثے سے وہ بچوں کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں آپ. ٹھیک. تو میرا تو یہی مشورہ ہے, اور میں تو اس بارے میں بہت سختی بھی کرتی ہوں. جو 18 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں تو ان کی گاڑی بھی ہم بند کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ہم ان کو فائن بھی کرتے ہیں, لیکن فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے, نکال کے پھر وہی حرکتیں ہوتی ہے. پھر تو اس کے لیے میں تو یہی کہوں کوئی قانون سازی, مطلب قانون سازی کو بھی تو یہ لوگ نہیں مانتے نا. قانون کو مانے تو پھر تو کبھی یہ اس طرح کرے نا. یہی بات ہے نا, رولز کو نہیں مانتے. صرف اگر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں, ان کو اچھا مستقبل نہیں دے رہے. آج وہ اس ایج میں اگر وہ قانون کو توڑتے ہیں یا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو یا اپنی نسل کو نہیں سدھار سکتے. ٹرو. اور سکھا بھی نہیں سکتے, کیونکہ اگلے نے تو اس کو یہ کہنا ہے پخپلہ خود ادا کول. ایک کال لیتے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری پیاری گول مٹول مینا. وعلیکم السلام, دعا, کیا حال ہے, کیسی ہو آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. آج اتنا پیارا دوپٹہ پہنا ہوا ہے کہ بس نظر ہی نہیں ہٹ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوپٹہ پیارا لگے, وچو چہرہ کوئی پیارا شارا نہیں لگ رہا. نہیں, باقی تو سارا ویسے ہی پیارا ہے نا. سوٹ تو تمہارا آج بھی بلیک ہے, لیکن دوپٹہ بڑا پیارا پہنا ہوا ہے. میں نے کہا پورا بلیک سوٹ ہے, میں نے کہا اس پہ ذرا یہ کچھ ایسے وہ کہتے ہیں نا وہ 4 چاند لگانے کے لیے, میں نے کہا چلو دوپٹہ ہی تھوڑا ایسے بلیک اینڈ وائٹ کر لو. وہی اس سے اور خوبصورتی آ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. دعا, یہ بتاؤ شو شروع سے دیکھ رہی ہو, سٹارٹ سے؟ میں شروع جیسے ہی سٹارٹ ہوا نا, آپ نے سلام دعا لیا اور وہ پھر آپ کی وہ جو ایکسرسائز سکھانے والی وہ آئی ہیں, تو پھر میں چلی گئی کچن میں تھوڑا ناشتہ بنانے. پھر میں ابھی آئی ہوں اب ٹی وی کے پاس, تو جب آپ کی یہ آئی ہیں ٹریفک پولیس والی میڈم آئی ہیں, تو پھر میں نے اب یہاں سے شروع کیا. میں نے کہا تھوڑی یہ بات شروع کر لے, پھر میں کال کرتی ہوں. دیکھیں ذرا, مطلب اتنے مزے کی چیزیں آپ نے مس کر دی بیچ میں. بس یار میں ریپیٹ میں دیکھتی ہوں نا, 4 بجے بھی دیکھتی ہوں, رات کو 10 بجے بھی دیکھتی ہوں. چلیے بس پھر تو ٹھیک ہے نا. اب یہ بات سنو جی. ہاں, وہ جو ذکی بھائی نے K2 سے کیا تھا نا شو, تو واٹس ایپ پر نمبر, وہ یار اسکرین پہ نمبر دیتے نہیں ہیں لوگ, اپنی پکچریں دے رہے ہیں, اپنے واٹس ایپ دکھا رہے ہیں سارا کچھ, وہ ایک بار اسکرین پہ نمبر نہیں آیا. میں بیٹھ کے پریشان, میں نے کہا واٹس ایپ پہ نمبر تو شو کیا کرے, وہ نمبر شو ہی نہیں ہوا. وہ نمبر شو نہیں ہوتے, میرے خیال سے اس کے پروڈیوسر کون تھے, فائز ہوتے, کھلے دل والے, کھلے دل والے, کھلے دل والے. کیا انہوں نے بولو تو صحیح, انہوں نے بولو کہ واٹس ایپ پہ نمبر. میں یہ اپنے یہ ڈی ایس پی صاحبہ کو اسٹک لے کے وہ منہ تھے مارنی ہے. بولی تو میں کہ مینا نے بولا نہیں, مینا لڑی ہے نا, سب کر سکتی ہے. اب میں کرنی ہے تو دیکھ ذرا, نیکسٹ ٹائم نمبر لے کر دکھائیں گے اسکرین پہ, ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اور میں جمعہ والے دن بھی کروں گی کال, جب تم کہہ رہی ہو کہ سارے آئیں گے نا. ہاں, اس میں ضرور کال کریں, اس میں ضرور کال کریں, سب سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ. خوش رہو. دعا
کل بھی شو دیکھا تھا لیکن میری کل کال نہیں ملی. میں نے کال کی تھی کل ذکیر بھائی کو لیکن کل کال نہیں ملی. او ذکیر زیادہ کال نہ کرو, انہیں زیادہ منہ نہ ہلا, اس سر چڑھ جاتے ہیں. ہاں کل بھی آئیں گی, آپ کل بھی آئیں گی؟ کل بھی آؤں گی اور پرسوں بھی آؤں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر جمعے کو بھی آؤ گی؟ ہاں جمعے کو بھی آؤں گی نا. بس ٹھیک ہے, اب تو آپ کا لائن سے پروگرام آگا, میں ضرور کروں گی کال. چلے تھینک یو دعا, تھینک یو. دعا ہماری ریگولر کالر ہے اور ہمارے سارے شوز میں کال کرتی رہتی ہے, اور ہم اسی طرح جیسے وہ گھر میں بندہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا, تو میرے خیال سے ہماری خیبر نیٹ ورک کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اگر کالر ہے تو وہ بھی فیملی سمجھتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ بھی فیملی سمجھتے ہیں. اچھا جی سارا صاحب, ہم اس پہ آ جاتے ہیں, لیسنس کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. جب بھی کوئی خاتون, جب بھی کوئی مرد بیٹھتا ہے گاڑی کے اندر, وہ گاڑی چلانے کے لیے بیٹھتا ہے, تو لائسنس کتنا ضروری ہے ہمارے پاس اور کیوں ضروری ہے؟ لائسنس ہر حال میں اور ہر وقت میں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے, لائسنس آپ کو ڈائریکٹ نہیں مل جاتا. لائسنس کے لیے آپ کو ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے, ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں جب تک کہ آپ گاڑی چلانے کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, ہم سیٹسفائیڈ اس بات پہ نہیں ہوتے. لاری جوڑی کری تھی آپ لوگوں نے, تو اتنی بھول بھلیوں والی سڑک تو بنائی یہی ہے. تو آپ کا اکثر ایگزام ہے, یہی تو آپ کو ہم چیک کرتے ہیں کہ روڈ پہ کوئی بھی آپ کو کمپلیکیشنز آتی ہیں تو وہ آپ اس کو فیس کر سکیں. کیسے فیس کرو گے؟ لائسنس کا باقاعدہ آپ کا میڈیکل ہوتا ہے, آپ کی آئی سائٹ چیک ہوتی ہے. جب تک کہ وہ مطلب اگر تھوڑا سا بھی فرق ہوتا ہے تو آپ گلاسز پہن کے ہمیں کلیئر وہ نہیں بتائیں گی, تو ہم نہیں آپ کو کلیئر کرتے. اس کے بعد پھر آپ کا ای ٹیسٹ ہوتا ہے, مطلب اس میں جو ہم روڈ پہ لگے ہوتے ہیں سائن بورڈ, ہاں اس کے متعلق ہوتا ہے. پھر وہ اگر آپ ہمیں صحیح بتائیں گی, اس کے بعد تاکہ آپ رولز کو فالو کریں کہ روڈ کی رولز کیا ہے. رول بالکل. اس کے بعد پھر جب آپ وہ کریں, پھر آپ کے بعد میڈیکل ہوگا. میڈیکل کے بعد پھر آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ اس میں معمولی سی بھی غلطی کی تو آپ کا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. مزے کی بات یہ کہ جو آپ کے ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ جو وہ آپ کو ایک لفظ بھی نہیں بتا رہا ہوتا, پلس آپ کے سر کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے. تو اگر وہ بیچارہ آپ کو کچھ بتائے گا بھی تو اگلے آفیسر نے اس کو بیزت کر کے رکھنا ہے کہ تم کیوں اس کو بتا رہے ہو, تو وہ خاموش گونگا بیٹھا ہوتا ہے, کچھ بتاتا بھی نہیں. وہ اسی لیے نا کہ روڈ پہ اگر کل کو آپ کے ساتھ تو کوئی اس طرح کی کوئی ہیلپر نہیں ہوگا, پھر آپ نے اتنا مطلب ٹیسٹ پاس کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں روڈ پہ جا سکتا ہوں. اور وہ آپ کو مطلب ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, ایک مطلب اتھارٹی لائسنس ملتا ہے, ایک اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کے لیے منتخب کی گئی ہیں اور آپ ہیں اس قابل ہیں کہ آپ گاڑی چلا سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا لائسنس آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ باہر بھی اس پہ ڈرائیو کر سکتے ہو, مطلب باہر ممالک میں بھی آپ اس کو مطلب لائک آئی تھنک یو کے میں بھی کر سکتے ہو, جرمنی میں بھی کر سکتے ہو, ایسا ہے؟ جی نہیں, ہمارے پاس بھی ہمارے پاکستانی جو اسلام آباد سے جو ہوتا ہے انٹرنیشنل الگ بنتے ہیں. اچھا وہ علیحدہ بنتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بنتے ہیں. ٹھیک. جن لوگوں کے پاس ویزا اور ٹکٹ ہوتا ہے تو ان کا بھی ہم بناتے ہیں. اچھا تاکہ التغی ڈرائیونگ کا ہاں ادھر وہ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, اور وہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. 1 سال کے بعد آپ اس کو دوبارہ رینیول کروائیں گے. اوکے, اس کے لیے پھر آنا پڑے گا دوبارہ, اس کے لیے آنا پڑے گا. ابھی تو ہمارے ساتھ ادھر آن لائن سسٹم تھے تو بہت زیادہ مطلب آسانی ہو گئی ہے لوگوں کو. وہ آن لائن سسٹم پہ بناتے ہیں اور وہاں سے ان کو پھر وہ ہو جاتے ہیں, رینیول ہو جاتا ہے. ٹھیک. گران لیدن کو کستاس هم د دې متعلق څه خبره اترې وي, د لایسنس مطابق څه تپوس پوښتنې وي, نو موږ سره ساره صاحب ناسته, تاسو کوئ شئ کال اوس والې وړه غونډې کې دمه پس د هغې بیا راځو. ویلکم جی, په خیر راغلی یو ځلې بیا تاسو ته وایو هرکلې. ساره صاحب موږ سره ناسته ده چې ایم ایل ای ډي ایس پي ټریفک پولیس لایسنس اتھارټي زموږ سره او دې دلته ناست کو تاسو هم د دې متعلق څه تپوس پوښتنه کول غواړئ تاسو کوئ شئ. موږ به اوس راشو ساره صاحب, موږ به راشو د پولیس ډپارټمنټ باندې به راشو. د زنانو پښتو میں جو بولو تو سمجھ آ رہی ہے نا, د زنانو په دې فیلډ باندې به راشو. عموما چې موږ وګورو نو زموږ زنانه به د دې کوټ کچېرو د جوبونو نه به ډېرې زیاتې یېرېدلې چې نه دا د زنانو کار نه, دا کوټ کچهرۍ منډې دا دي هغه دي. اوس ماشاءالله دې وخت کې کوم وکیلانو تعداد هم په زنانو کې زیات شوی دی, که موږ پولیس ډپارټمنټ هلته هم زنانه ډېرې زیاتې راغلي. تاسو ماشاءالله یو ډېر ذموار سیټ باندې ناست یې, تاسو به څه وایئ په دې هکله باندې, بلکې اول یو کال والو بیا خبرې کوو. ٹھیک شو جی. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بن شمس کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ میں آدم کر رہا ہوں پشاور سے. یہ جو آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھی ہوئی ہیں ڈی ایس پی صاحبہ, ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. جی
وعلیکم السلام. इनसे जरा बात करनी है जी मैडम से. जी बात कर ले, वो सुन रही है आपको. जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अच्छी हैं? सलाम. अच्छा मैडम, थोड़ा सा मुझे ये क्योंकि आपका ताल्लुक लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, MLA से, तो कुछ पूछना इस हवाले से था आपसे कि ये लाइसेंस इशू करने का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से, मतलब इस तरह तो है कि वहाँ टेस्ट पास किया जाता है, उसके अलावा मतलब है कि जो नॉर्मली एक वो रिवर्स और फ्रंट में इनको ड्राइविंग कराई जाती है. मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मैं बैठा, उसकी ड्राइविंग बड़ी अजीब थी, यानी कहते हैं ना कि चला जा रहा है खुदा के सहारे. तो उससे मैंने पूछा भाई लाइसेंस बनवाया? कहते यार अभी ये मैंने गाड़ी ली है, महीना हो गया है और मेरा हाथ थोड़ा कच्चा है, मैं सीख भी रहा हूँ लेकिन मजदूरी तो करनी है. तो मैंने कहा लाइसेंस बनवा लो. जेब से उसने लाइसेंस निकाला, उसके पास हैवी लाइसेंस था. कहते लाइसेंस तो मैंने बनवाया हुआ है. तो ये क्यों होता है? कैसे बनवाया हुआ जब वो? हाँ यही मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूँ ना जी. पहली बात तो ये कि हमारे साथ हैवी लाइसेंस नहीं बनते, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बनते हैं. अच्छा, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो हमसे नहीं बनते. ठीक. और हमारे पास वाला जो बनता है ना, तो उसका तो बहुत सख्त प्रोसीजर होता है. मैं उससे गुजरी हुई हूँ. ये तो मैं मानती नहीं हूँ कि किसी को डायरेक्ट लाइसेंस मिलेगा. और गुजरी हुई हूँ. मैं अर्ज करूं, अगर आप गौर करें हमारा जो ट्रैफिक निज़ाम है, तो यहाँ पर अगर आप इनको चेक करें ना, तो मेरा ख्याल है कि 50% लोग जो होंगे उनके पास लाइसेंस या तो होंगे नहीं, और या फिर हो सकता है कि इसी तरह किसी यारी दोस्ती में उन्होंने किसी से बनवाए हो. अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारे साथ अक्सर ये तजुर्बात रोड पे होते रहते हैं. खास तौर पे रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, लोडर वगैरह, उनको तो जरूरत ही नहीं महसूस होती कि हम लाइसेंस बनवाएं. ठीक. तो ये नहीं हो सकता कि इनको जो है अगर बाकायदा किसी भी इंस्टीट्यूट से, यानी आपकी जो ट्रैफिक ड्राइविंग सेंटर्स हैं या किसी इंस्टीट्यूट से इनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए और उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जाए कि इसने सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की हैं, चाहे वो बुक्स हैं, इशारे हैं, फिजिकल ड्राइविंग है, प्रैक्टिकल, तो उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जाए, ना कि इसी तरह से थोड़ा सा टेस्ट लेके इनको आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दें. वो तो आपकी बात आदम साहब बिल्कुल सही है, लेकिन मैडम ने अभी बता भी दिया है कि ये वहाँ पे जो है तो मुख्तलिफ जो इनके रोड रूल्स है उसके मुतालिक टेस्ट लिए जाते हैं, IT टेस्ट लिया जाता है, बाकी जितने भी है कहते हैं कि वो टेस्ट लिया जाता है, फिजिकली भी और प्रैक्टिकल भी. और इसके अलावा अगर जो लोग नहीं मतलब जानते ड्राइविंग वगैरह को, तो हमारे 3 स्कूल हैं, ड्राइविंग स्कूल है जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, प्रॉपर सिखाया जाता है. वहीं पे जब वो सीखते हैं, 15 दिन का उनका कोर्स होता है, क्लास होती है, और फिर जब उनका फाइनल डे होता है और उनका ट्राई टेस्ट वगैरह वो मैं खुद जाके लेती हूँ. बल्कि मैं जो खुद कह रही हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ सारी चीजों को, कि पहले होता था कि यारी दोस्ती में बन जाता था, अभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं गई थी तब अनीला थी वहाँ पे. तो मैंने अनीला से कहा, अनीला तुम तो मेरी दोस्त हो. कहते कोई दोस्त वोस्त नहीं है. कहते जाओ बैठो. तो वो सख्त मरहले से मैं गुजरी थी, कोई मेरी मदद भी नहीं कर, साथ ड्राइवर भी नहीं बता रहा था. नहीं बस तो यारी दोस्ती भी अब नहीं चलती. यारी दोस्ती का वक्त खत्म हो गया. अभी तो पढ़े लिखे लोग हैं और ट्रेन लोग हैं, तो वो यारी दोस्तियों वाली कहानियां जो थी ना, जुल्म था. अगले की सेफ्टी के लिए बेस्ट है. यारी दोस्ती में अगर आप कहते हो ना चलो मैं ये काम कर लूंगा, तो उसकी जान के साथ खेल रहे. मैं तो यही बात करती हूँ जब भी किसी इंटरव्यू में या कहीं भी जाके, तो अगर हम किसी को यारी दोस्ती में आप वाली बात के इनकार करते हैं या हम उनको नहीं बना के देते, तो ये हम उनके साथ दुश्मनी नहीं करते. ये दोस्ती का हक हम अदा करते, बल्कि उनको रास्ता बताते हैं. फला हमारा स्कूल है, एक गरबी में हमारा स्कूल है, एक हैदराबाद में और एक गुलबहार में टर्मिनल में. ये 3 स्कूल है. आप वहाँ जाएं, वहाँ से सीखें. 10 दिन में कोई कयामत नहीं आती अगर आप गाड़ी नहीं निकालेंगे. ठीक है. लेकिन उन 10 दिनों के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो आपके अंदर सलाहियतें आ जाएंगी चलाने की, गाड़ी को कंट्रोल करने पे, रोड पे चलने की, रोड को फेस करने की, वो चीज आप देखें. एग्जैक्टली. जगह चे कल तास गाड़ी चलावे नो डेर कम बदासी ची तास बाय चांस ड्राइवर नास्ती, अमूमन तास अक्सर आवाज ड्राइव कवे ने आवाज बे तास सिंगल हैंडल कवे, व्हिच इज वेरी गुड. अच्छा जी, अब आ जाते उस वाले सवाल पे कि खवातीन के लिए कितना मुफीद है और कितना अच्छा है. खवातीन के लिए मैं तो ये कहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट बेस्ट डिपार्टमेंट. मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं इसमें मौजूद हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब इंसान औरत
किसी भी महकमे में जाती है ना, वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब इंसान इस देखा जाए ना, तो इस डिपार्टमेंट में आने से ये होता है कि आपको अपने हकूक, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का का पता चलता है। आप कानून की रूह से और शरीयत की रूह से दोनों से अपने आप को डिफेंस कर सकती है। Exactly. कोई आपको किसी भी मैदान में मात नहीं दे सकता। फिर आपका यूनिफॉर्म का इतने एक रोब है, रोब रिस्पेक्ट है उसका। रिस्पेक्ट है सबसे बड़ी बात। जब हम ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो किसी की जरूरत नहीं होती कोई हमें देखे। जो जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ डरते रोड पे चलते हुए ख़वातीन डरती हैं। अच्छा साया जी, एक लाइट नोट में बात करूंगी, जब आपकी शादी हुई थी या शादी हो रही थी तो तब आप पुलिस में थी? जी। तो रिश्ता तो बड़े मुश्किल से आया होगा ना? नहीं, क्योंकि वो कहते पुलिस में लड़की आए दिन कोई ना कोई केस ऊपर रखी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी तो शादी भाईजान किधर की है, पुलिस के? वो भी नहीं। अच्छा, वो प्रेस का काम करते अच्छा हैं। प्रेस का काम कर। वो मेरे अपने कज़न है। मेरी पुप्पो के घर में मेरी शादी हुई है। अच्छा अच्छा ठीक। और माशाल्लाह मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। कितने दफे लगा दिए भाईजान के ऊपर? जरूरत नहीं पेश आई, वो खुद प्रेस में। अब उल्टा आप जरी भी हो, कोई केस न कर दे। नहीं ऐसा तो मतलब ये खैर वो तो लाइट नोट में मैंने बात की कि अमूमन लोग कहते हैं कि वकील के साथ, क्योंकि वो खवातीन दाग जनाने भी जिदा दखपल हकूक न खबर शी, दखपल राइट्स न खबर शी, दी सर ब्याग जबरदस्ती न शिके दे, दी सर ब्याग चा खबर है जी, दी सर दाम ची दाद दे नहीं दाद दे नहीं अगी तो पति जमा हकूक से जमा राइट्स से दी। थैंक यू सो मच जी। डेर ख्वान दे को ताऊ सरा तासु बसवाए खैबर तरागले तासु खैर राजे खैबर तासु कोर दे वो खैबर नेटवर्क सिंग द तो लगे द ब्याह योजल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगी। आप हम लोगों को बुलाते हैं, लोगों से हमारी मुलाकात करवाते हैं और हम बता सकते हैं लोगों को कि जो आपके जहन में पुराना पुलिस का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। आज आप एक प्रोसेस से गुजरी है, आपने लाइसेंस बनवाया और वो चीज़ मेरे आने से और लोगों में भी पहुंची। तो वो जो पुराने ज़माने में दोस्तियों में करने वाले काम थे या ताल्लुकात में चलते थे और लोगों की जिंदगियों से खेलते थे या पैसों पे चलते थे, पुलिस में एक धब्बा जो है वो रिश्वत का है। मैं कहती हूँ कि पुलिस में इतनी रिश्वत नहीं है जितने और डिपार्टमेंट्स में देखा जाए। कहीं हर जगह पे पाकिस्तान में हर जगह पे। लेकिन जो बदनामी जो धब्बा हमारे नाम पे लगा है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है हम उसको साफ करें इंशाल्लाह, और किसी हद तक हमने इस कोशिश में अपने आप को कामयाब भी किया। बिल्कुल। तो मेरा पैगाम ये है कि अपनी बहनों को, बेटियों को, आप लोग आए, पुलिस में आए। हर कोई डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो ये सोचे कि हमारे पुलिस में आने से कितनी माएँ, कितनी बहनें, कितनी बेटियाँ, कितनी बहुएं वो सिक्योर होंगी। कितनी बड़ी बात है, आप मुल्क की खिदमत कर रहे होते हो। खिदमत भी बिल्कुल यही बात है, खिदमत भी हम कर रहे हैं और हमारी वजह से, जैसे हम कहते हैं ना कि मर्दों की वजह से थाने हैं और थानों में हम महफूज हैं, तो इसी तरह मैं कहूँगी कि जिस तरह हम थानों में बैठी हुई हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब हमारी वजह से महफूज हैं। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिपार्टमेंट में आए और हमें खुशी होगी कि हमने एक अच्छा पैगाम अपने लोगों को पहुंचाया, अपनी बहनों को, माओं को। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। टाइम बहुत कम था लेकिन हमने टू द पॉइंट बातें की और वो बातें की जो जरूरत है आजकल के दौर में, उसकी ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह जिंदगी रे फिर बुलाएंगे आपको। ग्राउंड लिदन को सासु ने डेरे ज्यादा मनना यकीनन चिन्ह शुभ हम पता सुबह डेरे खलगी दिली हुई अवेयरनेस हो को मुंग द वेलफेयर साइड तलाश अवेयरनेस हो द जनानो साइड सिंग से बिहा जी मुंग सरे नास्ता उदा से सारा जी द मुंग सरे नो माशाल्लाह जम रोल मॉडल जी जमा जनाना च दी पोजे माने नूर जनाना त फैदर सी वगी खपल जान सेफ एंड सिक्योर फील की। इंशाल्लाह ची जुंदो खैरी सबा ब्या हाजिर गम दनो मिल मनो सरा ने भी टॉपिक सरा मालो जमा पूरे टीम लरा की इजाजत ताला पामा।